ذاتی عمل د انسان د نجات لپاره دا کافي نه ده. که یو سړی دا وایي چې زه دیندار یم، بس د ما دینداري د ما دپاره کافي ده، دا د ما د نجات ذریعه ده. نه، دا د انسان هسې ویره ده. ذاتی عمل دا د نجات دپاره کافي نه ده، بلکې اهل و عیال تربیت کول دا هم ضروري ده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. خپل ځان د جهنم د اور نه وساتئ، خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه وساتئ. که یو سړی دا سوچ کوي چې زه خو په تکبیر اولا سره لمونځ کوم، زه خو په جمع سره لمونځ کوم، زه خو په اول صف کې لمونځ کوم، زه خو زکات ورکوم، زه خو روژې نیسم، او زه خو خلک د دین طرف ته رابلم او د غلطو کارونو یې منې کوم، نو وای بیا خو د ما عمل د ما دپاره کافي ده. نو ګوري صرف دا عمل دا د انسان دپاره کافي نه ده، بلکې خپل اهل و عیال، بچیان، خپله ښځه او نور د کور ماشومان، اهل و عیال چې کوم د تربیت لاندې وي، د دغو ټولو تربیت دا هم په ده باندې ضروري ده. ځکه خو الله تعالی فرمایي قو انفسکم و اهلیکم، خپل ځان هم بچ کړئ، خپل اهل و عیال هم بچ کړئ. نو دا مطلب ده چې د نجات لپاره خپل ځان عمل او د خپل اهل و عیال عمل ده هم ضروري ده. خپل د ته پته نشته چې د ما د کور ول کوم عمل کوي، د ما بچی کوم عمل کوي، د ما ښځه کوم عمل کوي، د ما ورونه کوم عمل کوي، د ما تحت څومره کسان دي هغه کوم عمل کوي، دا د ته پته هم نشته. او خپل د ځان په عمل باندې لګیا دی چې بس دا د ما د نجات لپاره کافي دی. کوم طرف ته روان دي، ته کوم طرف ته روان دي، مشرق طرف ته روان دي، ته مغرب طرف ته روان دي، دا د انسان د نجات لپاره کافي نه ده. د تا اولاد د تا بچیان د لمونځ نه کوي، روزه نه نیسي او تلاوت نه کوي، عبادت نه کوي، او ته وایې چې زه د جنت ته ولاړ شم، ما د نجات لپاره دا کافي ده. داسې انسان نجات نه کیږي چې صرف خپل عمل باندې توجه وکړي چې ما خو خپل بچی ته دعوت ورکړی و، ما خو ورته وویل چې ورځه لمونځ وکړه، خو د لمونځ نه کوي، نو د ما عمل ځان ته د خپل عمل خپل کار دی کوي. داسې هم نه ده. هغه به کتل کېږي چې تا خپل بچی ته څومره دعوت ورکړی ده. د دې زه مخکې انشاءالله یو مثال درته بیانوم چې د تا دعوت د دغه بچی د نجات لپاره کافي ده او که نه. تا په دغه بچی باندې څومره محنت کړی ده، محنت د تا د نجات لپاره کافي ده او که نه. نو دا په دې خبره کلیپ کې دا یوه خبره ده چې انسان خپل عمل دا د د نجات لپاره کافي نه ده. دلیل څه شی ده؟ الله تعالی فرمان ده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خپل ځانم د جهنم د عذاب نه بچ کړئ، د جهنم د اور نه بچ کړئ، او خپل اهل و عیال هم بچ کړئ. نو د نجات لپاره ضروري ده چې خپل ځان هم بچ کړئ او خپل اهل و عیال هم بچ کړئ. که ځان دې بچ کړو، اهل و عیال دې نه که بچ، پروا دې هم نه وه چې خپل بچی د خپل کار دی کوي، لمونځ نه کوي، خپل جنت ده، خپل قبر ده، روزه نه نیسي، خپل کار دی. نه، داسې نشي کېدلی. نو ضروري ده چې خپل اهل و عیال نجات هم وي او د ځان والدې هم وي، بیا انسان کامیاب ده. که ځان دې کامیاب کو، خپل اهل و عیال نجات نه وکړو، دا د انسان د نجات لپاره کافي نه ده.